عبدالله اوس معنا ده د الله بنده د باندې باقاعده د الله د غلامۍ اثر وي. عبدالرحمن د رحمان ذات غلام د باندې به د الله تعالی د رحمان د ذات د غلامۍ اثرات په د باندې پراته وي. خو لیکن موږ دې ته سوچ نه کوو، موږ وایو چې نوی نوم دی، نوی نوم ته نه ګورو، دې ته وګورو چې معنی یې څومره ښه شته او نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم نوم هغه خوښ کړی. نو دا د ماشوم په تربیت کې اهم څیزونه هغه دا دي او دا په پلار باندې لازم څیزونه دي. بیا د دې نه بعد دې ماشوم ته اول کلمه هغه لا اله الا الله په ژبه باندې راوسته. د ده مخکې د لا اله الا الله ذکر کول، د الله الله ذکر کول چې د ده په خوله باندې لفظ الله جاری شي، لا اله الا الله جاری شي. ماشوم چې څومره رس ترده ښه کېږي او دې خبرې نه شي کولی نو دې کشش په سترګو باندې کوي. په سترګو باندې چې دې څه ویني نو د هغې متعلق باقاعده دې چې کوم دی تربیت حاصلوي، د سترګو نه تربیت حاصلوي. تاسو ماشومانو ته وګورئ اکثر خبرې نه کوي یا د خبرو قابل نه وي، یا ډېر ماشومان لري 4 کاله بعد خبرې شروع کېږي، لیکن چې پلار یې څه کوي نو هغه ماشوم مه کوي. پلار یې چې څه کوي چې پلار یې موبایل راخلي ماشوم هم دغه موبایل راخلي، چې پلار یې قرآن راخلي ماشوم هم دغه قرآن راخلي، چې پلار یې ټوپۍ راخلي ماشوم هم دغه ټوپۍ راخلي، چې مور یې مصلا کوي نو ماشوم هم دغه مصلا کوي. نو داسې خبرې د ده مخکې کول، د ده داسې خبرې اورول یا د ده مخکې داسې کارونه کول چې په دې سره باقاعده هغه د سترګو نه تربیت حاصل او سترګو مخې ته یې ښه ښه څیزونه هغه راشي. د سترګو مخې ته یې د موبایل سکرین را نه شي. نو خو ماشوم په دې پس دوکه کوو چې دا موبایل واله چې زم در نه بېغمه یم او ته هم بېغمه یې. ماشوم چې څومره روانۍ کوي دومره هوښیار وي او چې څومره روانۍ کوي دومره د ده د مازغه هغه ذهن عربونه هغه کلاویږي. نو د دې خبرې باقاعده سوچ کول پکار دي چې یاره دا ماشوم غلط څیز ونه ویني، داسې څیز ونه ویني چې هسې نه دی د دې نه وروسته چې کوم دی نو بیا هغه څیز طرف ته روان شي. نن سبا اکثر خلک ماشومانو ته په دې موبایل کې کارټونان واچوي. انګریزان کې اوس څومره کارټونان جوړوي نو د هغه یو سترګه جوړوي او یو سترګه د دجال ده. نو ذهن اول نه د ماشوم د جالیت طرف ته روان شو، اول نه د ذهن دجال سره عادت کېږي. نو مهربانۍ سره ماشومان په موبایل مه عادت کوئ، ماشوم ته موبایل مه ورکوئ. دا مه وایئ چې یاره زه به هم دې بېغمه یم او دی به هم بېغمه وي لګیا. ماشوم لوی شو نو بیا پکې څه اسلامي خبرې یا داسې خبرې چې هغه د نصیحت سره تعلق لري، د ښه والي سره تعلق لري، نو هغه بیا هم ناڅه خو چې څه ناڅه پوه شي. خو ډېر وړوکی ماشوم په دغه په نظر باندې اثر کوي، دا سکرین دا خو په نظر باندې هم باقاعده اثر کوي. نو د ماشوم اول دا چې اوس دا تربیت شروع کېږي چې د ده په ژبه باندې اوله کلمه هغه د لا اله الا الله جاری شي. حدیث مبارک کې راغلي یو ماشوم یو انسان د یو انسان اوله کلمه او آخره کلمه لا اله الا الله شو، میاشت کې چې څومره ګناهونه کړي هغه ورته الله تعالی معاف کوي، دی به جنت ته داخل. چې د ماشوم په ژبه باندې لا اله الا الله موږ جاری کړو. سکول کې هم باقاعده ټیچرانو ته پکار دي، د سکول هغه مشرانو ته پکار دي چې هغه اول د ماشوم په ژبه باندې د لا اله الا الله ورد هغه جاری کړي. په ځای د دې چې ایپل او بیبوای وغیره د هغې په ځای پې دا جاري کړه د لا اله الا الله، دا نور خو په خپله ورکړي، دا نور آسان څیزونه دي. دې ته به الله تعالی دا ژبه په خپله باندې برابر کړي، هغه ورسره اسانۍ سره زده کېږي. خو لیکن اول دا سوچ کول پکار دي چې یاره ماشوم هغه چې کوم دی نو باقاعده کلمه یې زده کړي، لا اله الا الله یې زده کړي، لمونځ یې زده کړي، په ژبه باندې پاکې کلمې جاري شي، نو په خپله باندې به دا نور هر څه بیا به درته اسان شي. تاسو ګورئ کوم ماشوم چې قرآن یاد کړی وي هغه په سکول کې هم تکړه وي، کوم ماشوم چې حفظ کړی وي هغه په یونیورسټۍ کې تکړه وي، په کالج کې تکړه وي، په هر څه د هغه مازغه تیز. او چې کوم ماشوم دین سره رابطه نه وي نو هغه ډېر زیات کړېږي، بیا نه دین یې زده کوي او نه دنیا یې زده کوي. دا مراحل شروع شو. بیا چې کله دی د 7 کالو شي نو مونځ ورته ښودل پکار دي چې یاره مونځ به څنګه کوو، د مونځ طریقه، د مونځ قدرول. پخوا به چې کوم دی نو ماشومان د 6 کالو نه به چې واوړېدو نو مور به ځان سره په مصله ودرول
بیا به پلار ځان سره هغه چې کوم دی نو په مصله ودرول جومات ته به یې بوتله تربیت به یې ورته باقاعده ښودلو د 7 کالو به چې کېدو نو مونځ به یې مکمل ایسته شوی و او د 10 کالو به چې شو نو باقاعده هغه به کامل مونځګزار و پوخ مونځګزار به نن ماشومان هغه د بالغ شي 15 سالو ته ورسي لیکن سار مونځ ته یې نه راپاسي نو سکول ته به راپاسي څومره افسوس خبره ده چې د سکول اهمیت زمونږ په ذهن کې د مونځ نه زیات دی مونږ دا وایو چې یاره به سکول ته به راپاسي پکار خو دا وه چې دا ماشوم په خپله باندې بالغ نه چې بالبلوغ ته قریب وي او دی د سهار مونځ ته راتلی دی د اذان یې اورېدی او دی را روانېدی چې یاره بس اذان وشو خو دا تربیت زما د طرف نه خراب روان